بغیر له تا مې په زړګي د غم چپه تېره شي، لکه چې زوړ کور باندې تیزه زلزله تېره شي. په یو وطن کې ستا خندا زما جړه داسې دي لکه یو ځای چې یو ډولۍ او جنازه تېره شي. په هغه ورځ نه مسلمان او نه انسان یم زه چې مې ګاونډ کې په نهره په چا شپه تېره شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. محترم اوریدونکو او کتونکو غږ تاسو اورئ د سونو اف ام 89.4 او 96 کتونکو مې ورسره ځکه وویجي چې د سوشل میډیا د لارې د فیسبوک د لارې تاسو زموږ پروګرام اورېدو سره سره کتئ هم شئ او په سونو پښتونخوا پیج باندې په فیسبوک باندې زموږ پروګرام او داسې نور بلا زموږ چې د سونو اف ام کومې سلسلې دي ټولې تاسو لایو کتئ شئ. څنګه چې زما غږ تاسو ته در رسئ سونو اف ام دغه شان ستاسو غږ به ما ته رارسي په 091 52 143 باندې. دغه هغه لارې چارې دي چې موږ تاسو به یو بل سره تړلي ساتي. خجی محترم اوریدونکو پروګرام زمونږ چې د سونو سینماسکوپ او زم تاسو قربا شاهروم امان. سونو سینماسکوپ کې عموما موږ په شوبز باندې خبرې کوو، د فنکارانو سره، د سندرغاړو اداکاران دي که ډراما رائټرز دي که په کم شکل کې هم دي، خو چې فن سره تړلي خلک دي، که هغه د فلم انډسټري دي، که د ډرامې دي، که د سټیج دي او که د لیک لوست سره تړلي خلک دي، په دغه شوبه کې هغوی ټول سره خبرې کوو. نن هم په ړومبي ځل داسې یو کوشش کړی دی چې زموږ یو ډېر محترم استاد محترم پروفیسر ډاکټر نور محمد خټک صاحب سره بل ورځ ملاقات وشو، نو ذهن ته مې دغه آیډیا راغله چې یاره په شوبز کې، په فلم کې، په ډرامه کې د ټولو نه ړومبی کار څه وي؟ هغه افلاطون و یو کولال به د خارې نه لوښي جوړول او هغه به ورته ولاړو په ګنټو، نو هغه ورته چې بچې دی خو راشه چې ورکوټ او زلمی و چې ته دې ځای ولاړې ته څه کې؟ وی زه دا تپوس کول غواړم چې ته کله دا لوښي جوړې نو ته د ټولو ړومبی کار څه کې؟ هغه ورته زه ړومبی سوچ وکړم چې نن به د دې خټې نه زه څه جوړوم، جام به جوړوم، ګلاس به جوړوم، کټوۍ به ترې جوړوم، منګې به ترې جوړوم، لوښي به ترې څه جوړوم، د هغې نه پس زه دا خټه خوشته کړم، خاوره خوشته کړم، خټه یې کړم او بیا یې سازه کړم. هغه ورته وی زما جواب ما ته میلاو شو. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې د ټولو ړومبی کار چې دی هغه څه دی؟ هغه دا دی جناب من چې ړومبی موږ څه وکړو؟ ړومبی یو رایټر کینی او هغه یو تخلیق کی، یو افسانه، یو ډراما، یو ناول چې څه شکل کې هم وي، زه ورسره بعضې کارونه موږ نه هیر شي د مطلب. نو زمونږ پروډوسر صاحب ته د ډاکټر صاحب نمبر مې هم سینډ کړه چې هغه په ډاکټر صاحب په ټلیفون باندې واخلي، نو ځکه پکې لږ بعضې وخت خبرې هغه تسلسل چې ما چې نو بیا هم هغه شان خوندې نه. خجی نو یو رایټر کینی هغه د ټولو اول یو سکرین پلی ولیکي، یو تخلیق وکړي، د هغې سره سره بیا څه وشي، د هغې نه بعد بیا مختلف شعبو سره خلک تړلي په هغه فیلډ کې چې دي، که څوک پروډوسر دی، که څوک ډایرکټر دی، که څوک فنکار دی، صداکار دی، اداکار دی، کامیډین دی، د هغه رول مطابق هغه بیا ګوري او سوټیبل کردارونه راوچتوي چې یاره د دې رول دپاره به څوک ډېر موضوع او مناسب وي او هغه بیا د هغې دپاره کاسټینګ کوي او په خپلو طریقو باندې ورو ورو وخت سره بدلون راځي. زما په خیال په 1888 کې ړومبی فلم جوړ شو او بیا په 1901 کې چې د 21 کې بخښنه غواړم دا ړومبی هغه فلم و چې په دې کې اواز راغی. نو لکه دا خو ډېره زړه سلسله ده، خو وخت سره جدت راځي او هغه کم طرف ته ځي. بیا موږ دغه سوچ کوو چې یاره کنټنټ رایټینګ چې دی یا تعلیم چې دی یا شوبز چې دی دا ټول په یو بل څومره اثرات لري، څنګه یو بل متاثره کوي. شوبز د ایجوکیشن معیار کې څه کردار ادا کوي، غورځولو کې څه لاس دی، ښه کولو کې څومره کردار دی. ساینس د شوبز ته څه حده پورې ترقي ورکړه، دا آرټ چې دی نو دا آیا د ساینس یو شکل اختیار کړی دی که نه دی. تعلیمي ادارو کې بیا د شوبز افادیت منګه څنګه پیدا کولی شو، آرټ کلچر په سکول سطح باندې منګه پروموټ کولی څنګه شو، کنټنټ رایټینګ د شوبز په شوبه کې څه اهمیت لري، د هغې څه رول دی، څه کارونه لري، څه زیار دی. نو بیا په دې خبرې دا ټولې خبرې داسې دي چې دا ډېر مشکل او ګران سوالونه دي. نو د دې دپاره بیا هغه شان کپری هم په کار وي. نو موږ کوشش دا کوو چې زموږ ډېر محترم پروفیسر ډاکټر نور محمد صاحب موږ ځان سره په ټلیفون باندې واخلو او هغوی سره خبرې اترې وکړو او هغوی په دې سوالونو باندې موږ سره خبرې اترې وکړي چې یاره چې چمکتی ہوئی سکرین، لکه د سکرین پړک دا خو ډېر زیات وي او خلک خوښوي هم، متاثره کیږي هم. زه اکثر تاسو سره مې یو خبره کړې ده
چې آرټسټان چې وي دا ټرینډ سیټرز وي. ټرینډ سیټرز داسې وي تاسو به کتلی وي چې په کم دور کې د هغه وخت پاپولر موسٹ پاپولر ایکټرز چې وي چې موږ ورته هیروز وایو، نو هغه هیروګان چې کوم سټایل خپل کی، کوم لباس خپل کی، کوم فیشن د ویښتو خپل کی، هغه د معاشرې په ځوانانو باندې، په زلمو باندې، په پیغلو باندې د هغه ټولو سیزونو اثر وي او خلک هغه سیزونه خپلوي په هغه شکل کې. نو د علم او فن سنگم خپله کې څه دی، جوړ څه دی، څومره رشته یې د په خپله کې، څنګه یو بل ته نږدې دي، د یو بل د ارتقا دپاره د څه کردار ادا کوي، او بیا خصوصا شوبز او تعلیم د معاشرې په جوړښت کې، په نکار کې د هغې رول څه دی، څه کردار دی. نو په دې باندې به زموږ ډېر محترم پروفیسر ډاکټر نور محمد خټک صاحب سره خبرې کوو، او ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه به هم کوو چې هغې موږ ته وخت راکړو. او زما په خیال چې زموږ ډېر استاد محترم پروفیسر ډاکټر نور محمد صاحب زموږ سره موجود دي. سره السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. زما आवाज تاسو ته درځي سر؟ بالکل راځي. بس ماشاءالله سر تاسو आवाज هم مونږ ته راځي. ډېر خوشحالي خبره. د ټولو اول خو سر زمونږ د ټولو کتونکو د طرف نه او د اوریدونکو د طرف نه تاسو ډیره زیاته مننه کوو چې مونږ ته مو وخت راکړ او مونږ سره خبرې کوئ. الله دې تاسو قدر وکړي چې زموږ یو داسې برنینګ ایشو، یو ماډرن ایشو او یو انوویشن چې ورته وایو مونږ، هغې طرف ته زموږ توجه هم راوسته او موږ ته هم په دې پروګرام کې دعوت راکړه. ډاکټر صاحب د دې نه مخکې موږ خبرې اترې کولې، نو د علم او فن خپله کې سنگم څه دی، څه رشته یې ده، څنګه یو بل سره تړلي دي، او بیا د معاشرې په رغاونه کې، د کلویڼۍ په دې رغاونه کې د دې دواړو کردار څه دی؟ دارم بچا صاحب موږ بیسیکلی چونکې زموږ چې پیشه چې کومه ده هغه خو ټیچینګ دی که نه؟ ستاسو سر آواز رو راځي موږ ته. چونکې زما پیشه ټیچینګ دی، نو زه به تاسو ته د ټیچینګ په انداز کې د دې جواب درکړم. جی جی. چې کله موږ ماشوم ته یو تیوري کوو که نه، تیوري جی، نو د تیوري کې هغه پوه شي او لکه پوره هغه علم یې پوښتني که نه، جی، نو بیا موږ ورته وایو چې دا پریکټیکل موږ کوو. جی. نو هغه پریکټیکل د وجې نه هغه علم چې دی د هغه ډېر پوخ شي. نو زه وایم چې تاسو چې کوم دا خبره وکړه، نو دا داسې وګڼئ لکه چې یو کار تیوري دی او دا بل ورسره پریکټیکل دی. یو تیوري ده نو بل پریکټیکل دی. جی جی، ټولې دا من په دې کې خو به د بلاو خلکو که د ذهن سطح لږه کمزوري بخښنې سره، نو هغوی به پکې بلا اعتراضونه راونه باسي. دا تاسو چې څومره ښکلی جواب راکړو، نو زما خو دا جواب ډېر خوښ شو، خو په دې کې به بلا اعتراضونه راونه سي. لکه خلک دا دغه ډېر داسې لیمیټډ غوندې انداز کې علي که نه؟ جی. لکه شو بیس چې شي، نو بس تاسو که خیال نو بس خلک خو بالکل د ځان نه داسې یو سایډ ته وغورځوي چې دا خو هغه شی دی که نه؟ یا ډرامې فلم سره یې محدود کی، او ډراما یا فلم دی یا ډانس دی یا څه چې ورته وایي تاسو که نه. جی. خو ځکه زه خو چونکې چې سوچ کوم کېدای شي زه ضروري نه ده چې زه د ټیک یم تاسو یا اورېدونکي ما سره اتفاق وکړي، خو زه یم که لکه رایټینګ دی، کانټینټ خبره کوم که نه، جی، یا که ډایرکشن شو، داسې پروډکشن شو، ایون دا ایډیټینګ، دا کیمرا ورک، جی، دا ساوند شو، په دې کې دا ویژوال او افیکټس او ساوند افیکټس، میوزیک کمپوزیشن، داسې نور هم بلا شی لمنې دي. زه یم چې هغه چې دې سره راځي نو هغه د دې خبرې سره بالکل د شوبز په هغه امبریلا ټرم کې راشي دننه. جی. خو په دې کې تاسو ګورئ دا ټول شیونه چې دي، نو دې کې د ایجوکیشن نه بغیر ډېره ګرانه شي. لکه ایون لیپټاپ یا کمپیوټر چې یو کس نشي چلولی، نو هغه به څنګه دې کې مخکې ورشي. لکه چې دومره یو براډ امبریلا ټرم وي که نه شوبز، هغه بیا دومره محدود انداز کې نه اخیستل پکار زما په خیال سره. زما زمونږ چې دغه مخصوص کم خلک په دایره کې راګیرئ، خصوصا هغه ملګري بنن ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوي چې یاره او دا خو یو ډېر لویه دنیا ده او د دې غېږه ډېره فراخه ده. سر دا راته ووایي د شوبز په ایجوکیشن په معیار باندې څه اثر دی، او د ایجوکیشن بیا د شوبز په معیار څه اثر پرېوتی شي؟
اثر افیکټس چې کومي کنه یا اثر چې کوم دی کنه جی نو موږ په دې ایجوکیشن ټرمینالوجیز کې هغه ته یو انډیپندنت ویریبل یو ډیپندنت ویریبل کنه جی لکه دا انډیپندنت ویریبل چې کنه نو دا اثر غورځي په ډیپندنت ویریبل باندې جی اوس آیا زه تاسو اوریدونکو شوبز انډیپندنت ویریبل غنو او تعلیم غنو جی اول خدا دا نو په دې کې چې کله مونږه لکه ایجوکیشن وګړو چیرې دا خو داسې یو ډیپندنت ویریبل دی او د دې دا غم چینج کول غواړو لکه دې دا انداز د دې سوچ یا د دې دا کم چې پرمختګ ورته وایي یا چې موږ تاسو نو دې کې بیا داسې نور شیونه را دننه کول دي لکه زه دا وایم انسټرکشن ټیکنالوژي دا ملټي میډیا دا نیو ټیچینګ میتھډز دي کنه جی دغه شان دي د شو د په ذریعہ باندې په دې پروډکشن ایډیټینګ د تاسو چې ما کوم خبري اول دی نو کی جی نو دې کې ډېر چینجز مونږه راوستي شو د شو بس په مدد سره جی او هم دغه شانی په شو بس کې د تعلیم یافته خلکو چې کله کمی شي نو هغه معیار ته موږ نشو رسیدي دا شی بس ډېر لیمیټډ یا زبم کدا د سکرین د فلم تھیټر یا څه چورته وي د ټي وي خبره شي نو ډېر کم خلک باغ سایت ته بیا لکه زی ولې چې دې کې د تعلیم یافته خلکو کمی نو هغه شان سټانډرډ او معیار به بیاني نو به او چې کله لکه دا اکټرز دا ډایرکټرز دا پروډوسرز دا ایجوکیټډ دي لکه د فاین آرټس یا د ایجوکیشن سره ریلیټډ دي نو شو بیس بم بیا د تاسو هغه ایز ا ډیپندنت ویریبل که تاسو والی زما په خیال سره هغه کې هم داسې بیا چینجز راځي چې بخنه غواړم چې تعلیم یافته خلک به بیا غواړي چې موږ دا ټي وي دا ډرامې دا تھیټر دا میوزیک یا چې لایو کنسرټس دي یا څه چم دي دې کې موږ ګډونو کو برخوالو او دا به یو محدود طبقه یا د یو خاص خلکو دغه نشي بلکې دا به اورال لکه ټول باندې اثر لري بل سردار ته وایي تاسو ته لګي چې آرټ اوس باقاعده د یو ساينس شکل اختیار کړی دی یا ساينس ته جوړ شوی دی یا نه دی د ساينس او د آرټس خبره چې دا جی نو بعضې ټرمینالوجیز بعضې فیلډز داسې دي چې هغه د پخوا نه به خلکو وایي چې دغه ساينس دی او دا آرټس دی لکه بیل کړي وو بالکل جی یا داسې فیلډز داسې سبجیکټس ایون راغلل تاسو هم ګورئ زم ګورم چې هغه زما په وړوکوالي کې هغه د آرټس فیلډز او اوس هغه ساينس شو جی نو دغه شان دي دې کې ورځ تر ورځ راځي چینجز ساينس اصل چې غواړم ساينس موږ هغه علوم ته وایو چې هغه د ابزرویشن نه د ایکسپریمنت نه یا چې ورته د حقایقو باندې مبني هغه ته ساينس وایو آرټ خدا هغه نه ډېر زیات هغه ټول ساينس انوالو دي جی لکه تاسو وګورئ کنه لکه څومره پریکټیکل شیونه پکې که زه تاسو وایم لکه مثال لیټ سپوز یو اکټینګ دی جی یا یو تاسو لایو کنسرت کې ریکارډ کوئ څه میوزیک کوئ ایون بغیر د انسټرومنټس نه خبرې داسي نو هغه کې ګوره په خبرو کې سټایل او مطلب رنگینی او خلکو اټریکشن د لپاره تاسو ګوره گرافیکس راولي تاسو کنه گرافیک ډیزاینرز څومره خپل لکه دغه کوي نو دا شی چې کله په دې کې انوالو شي نو دا د آرټ چې د ساينس د پاتې زم چې یو بل فیلډ شاید چې راشي جی نو ډیفینیټلی دا ساينس دی اوس هغه وخت نه پاتې دې ته موږ آرټ وایو آرټ یا فنون چې کوم دی کنه په خپل لګ داسې لیمیټډ شاید جی او اوس ما په خیال سره یو ډیر براډ ټرمینالوجي کې شامل شي دا بل سردار ته وی آرټ کلچر مونږ په سکول سطح باندې څنګه پروموټ کولې شو زمونږ خودل تکي بعضی وخت د بدمرغه مونږ په یو مخصوص دایره کې دغه شو بیس چې څنګه تاسو د دینه مخکې ډیره قیمتي خبر وکړه چې مونږ مسله دا ده چې مونږ په یو مخصوص دایره کې د سيزونه ځان ته اوسم راګیر کړی دي د آرټ کلچر مونږ په سکول لیول باندې د وړو د ایجوکیشن په کته کچ باندې څنګه پروموټ کولې شو سر یاره بچا چې تاسو ورته یو خولي کوېسچن دغه کوي ریلی تاسو هم کنه چې دا لکه زوی ماغه د ځان نه ډېر مخکې چې ګوري کوم خلک او هغه ګوري چې راتلونکي وخت څنګه د فیوچر خبره کوم لکه زه تاسو او د اوریدونکو ته یو خبره کوم کنه چې مونږ کله ګورو چې یو ماشوم رالو بالکل
خپه دی جی څنګه چې د نوي بیماریانې ماشومانو کې چې مور نه لري یا د پلار نه لري یا لوب نه اټیزم یا داسې نور خبر رالي داسې ټایپ ماشومان چې داسې رو راځي یا دین لک خو نو په سکول کې یا کالج کې یا یونیورسيټو کې داسې ډېر خبرې هم نه کوي معاشري سره ګل مل کېږي نه کنه جی او دا غي ډېری کمزوري یعنی ځکه تاسو ته هم چې دا غي کوآپریشن دا غي کوارډینیشن دا غي ګروپ ورک دا غي کانفیډنس یا دا غي نور چې کوم اصليتونه داسې پټ پټي کنه جی نو دې ټیم کې هغه ماشوم داسې نیمګړی لګي او چې کله دا هغه کانفیډنس لیول دا هغه سوشل سکلز چې ورته موږ کوم باندې چې خلک وخت تیری ژوند تیری هغه چې کله ډیولپی کنه نو بیا هغه ماشوم اسی هغه به مارکس ډیر نه یغسي د بل لکنه خو خلکو ته هغه برایټ او اکټیو یا تکړه ښکاری نو د آرټ کلچر خبره تاسو کا لکه زه تاسو ته یو مثال دا درکم په سکول کې چې کم بزم ادب سوسایټي اني وی لټري سوسایټي چې ورته موږ یو داسې سکول مارننګ اسمبلی وی سکاوټینګ وی ګرل ګایډ وی یا یونیورسيټي لیول کې چې داسې لکه چې مثال تقریری مقابله شوي یا سو هاکی شوي چې کنه جی یا داسې نور بلا پروګرامونه د سپورتس ایونت شو یا داسې کنه چې کوم د غشپاسي کې د ماشومان او خصوصي صلاحیتونو راښکاره شي نو سکول یا کالج یا یونیورسيټي او داسې دې چې هغه هم داسې خلکو ته موقع ورکړي چې خپل پټ صلاحیتونه راښکاره کړي خخ کلاړیان خخ سنگران خخ رائټرز ایون داسې ماشومان به تاسو ته ملاو شي چې هغه په زمانہ انډراید موبایل خو انداز کې چلی هغه به خپل ویډیوز جوړي هغه به خپل اواز سره یو سندره یو مطلب غزل یا ایون یو تقریر یا د چاپیروډي اب خانداز کیږي کولش نو په ماشومان کې خو لګا دا شی نه الریډي موجودي او په انیشل سټیج کې کدی ته داسې دا کل کر اظهار موقع کدی ته ملو شي چری نو زما په خیال سره دا یو فائدمن شهري مونږ ته ملوي دي او د دې کې د دې آرټ دا کوم خبره تاسو وکړه چې دا خوشته کنه خو چې لکه څوک سره داسې یو ټیچر چې هغه د کو کریکولر اکټیویټیز انچارج په سکول لیول یا په کالج لیول چې هغه د اپریشیټ کې لګمخ کې راولي نو ډېر زما په خیال سره تعلیم هغه الک چې کوم سکول ته یا کالج ته په شوق نه راځي نو زما په خیال بیا ډېر هغه کوم چې اکسنټیزم دی هغه کم شي فرانسي دا یا بګوړه پنچ دی هغه هم ختم شي او لکه د یو اوخته شکار به ماشوم دي دا راته وایي ډاکټر صاحب لکه مونږه چې واړو یا شاید زمونږ د ایج ګروپ نوم لږ مخکې په 93 کې 90 کې چې کوم ماشومانو میټریک کړی دی اوس خو ماشاءالله مشران سړي د زراعتو سبجیکټ په سکولونو کې هغه ختم کړی شو شاید چې دا خلک خو زمیندار خلک دي په خاورو کې پراته دي ټوله رس پوله پټي باندې ګرځي د هغې به ډېره فایده وه دا څیزونه ختم شو په سرکاري توګه باندې ستاسو څه خیال دی چې دا تاسو څنګه مثالونه ورکړه چې یاره دا کم د ماشومانو نفسیاتي دباو دی دغه سټرس دی دا به هم ختمیږي که د هغه نمبر ډېرې نه هم خو هغه به اشاش بشاشي په بل ماشوم یا په معاشره به د هغه اثر ښیي او د هغه خپل صحت په هم ښیي امپلیمنټ کېدی دا څنګه شي یا د دې دپاره ستاسو ذهن کې داسې څه آیډیا شته یا څه طریقې کار شته یا د حکومت نه څه غوښتنه لرئ په حیثیت د ایجوکیشنسټ یقینا یو ډیپ سوال دی د ایجوکیشن سیکټر سره ریلیټډ چې زم د سره تعلق ساتم بچا څه دی کې لکه تاسو د زراعت یا د ټیکنیکل یا داسې فني تعلیم چې به ورته موږ یا داسې نور سبجیکټس وکنه جی چې هغه په 90s کې یا مطلب نن نشل 10 کال مخکې ابو نخکاری کنه جی نو زه تاسو ته ما هغه سبجیکټس لکه ختم شي نه دي خو هغه ته هغه شان پذیرای نه ده ملاو لکه د زراعت لپاره به د اګریکلچر په های سکول کې یا میډ سکول کې ټیچرو د فني تعلیم یا ټیکنیکل ایجوکیشن لپاره بو چې هغه د بجلی سپورټ د بټن سره کنیکشن جوړول شو په زراعت کې به عزت 70% پلس د وداوي مازم زمیدار دغه د آبادی د نوغي کې هغه تم لکه غمره توجه پکاروا دا چې نورم یو څو سبجیکټس زه تاسو ته ویل شم چې هغه هم هغه وخت کې وو هغه وسیله لکه د یو اختیاري مضمون شکل اختیار ریسنټلی ګورنمنت اف خیبر پختونخوا به دغه کما چې
چې په 2022 کې چې د کوم سکیم اف سټډیز راوړو نو دې کې انټروډکشن ټو ټیکنالوژي یو دغه راوړو په هغه کې د زراعت او دا شیونه اګریکلچر ټایپ کنه دا سبجیکټ دي چې کوم پکار دي هغه ته توجه ورکا دي کې نور هم د اختیاري مضمون شامل کو خو د ماشوم فوکس دای چې د ام بي بي اس ډاکټر جوړ شم د انجینیر جوړ شم ا د ساينس سبجیکټ والی او دا د ساينس سبجیکټ سره په مقابله کې ځکه دا سبجیکټس لکه شاته پاتې شي یا دا عدم توجهي شکار شي نو ښکاری نه مخامخ جی سټرس په باره کې تاسو خبرو کا چې د ماشوم سټرس یا هغه د لپاره چې کوم لوکل یوټیلایزیشن کیږي د یو سبجیکټ د یو کار تکړه لکه مثال خبره موټر میکانیک یا د کورس د کارونه کنه چې معمولی کارونه هغه د لپاره یقینا زه د حکومت هم د وختونه کول غواړم چې داسې بیسیک چې کوم شیونه دي چې په کور کې په سکول کې یا په دغه کې د کار راځي چې یا د دې لپاره داسې د میټریک لیول کم از کم یو داسې په خوا به که تاسو دام یادي چونکې تاسو هم دغه نو سوشل ورک بو یا به تاسو وینه ورکوله یا به داسې بل څه کار تاسو کول بوټي کرل به پکې د صفای مهم به بالکل ټری پلانټیشن به بلا خبرې دي کنه تاسو یې ما خو دا شیونه کیږي خو هغه بوای سکاوټس او ګرل ګایډز دي کوي جی هغه بوای سکاوټس په سکول کې هغه یو یونټي یا یو پټرولي هغه یو کې یا د ګرل ګایډ هم دا خبره ده په دې کې لکه هغه شان دي جدت چې څنګه لکه راتل پکار دي نو هغه نشته دي او په نوي انداز کې لکه دا شی دوباره دا ټیکنیکل او دا زراعت تاسویات کو نو د دې دغه غوښتنه مونږ کوو چې دا دې ته توجه ځکه ورکړي شي چې زمونږ مطلب دوی سي یا درې سي ایون خلک چې د ځمېداري سره منسلب دي نو پکار دا چې دې دغه د کوشي چې هغه ماشومان په داسې کارونو کې د بچپن نه دغه شي چې هغه دي لکه چې اف اي اف اس سی بي اي بي اس سی یا مطلب ام بي بي اس یا څه چې می او کې چې کوم از کوم متفقه خلګي تر چې لور څنګه نیولې کیږي او پودال او بیلچ څنګه والے کیږي نو دې لپاره یو سیول ډیفنس کورسز بو د بوای سکاوټ والا به صداتي کورسونه کولو چې هغه ډېر بینیفیشل نو شته ولک وړو چې لږ نور توجه دې ته ورکړي شي چې د ماشومان هغه سټرس یا یو تاسو ورته ویلې چې د روزمره ژوندۍ سره دا غیغه دغه چې د یو شانواله راشي جی ډاکټر صاحب دا راته وایي چې په موجوده صورتحال کې چې کم تاسو خپل په یونیورسيټي لیول باندې بلا د پی ایچ ډي سکالرز تاسو سټوډنټان دي د ام فل لیول تاسو سټوډنټان دي چې کم ریسرچ روان دي په دې کې تاسو غنئ چې دغه سیزون هم څه خیال ساتل شي یا کم ریسرچ روان دي تاسو دا غین خپل مطمئن یې په هغه کې د شوبس حصہ شته یا داسې د هغه څه کردار کې دی شي پکې څومره چې د ام فل د پی ایچ ډي لیول سټوډنټ مختلفو یونیورسيټو کې مطلب چې سبقونه وایي جی تاسو ته پته ده په یونیورسيټو کې مختلف ډپارټمنټس وي د ایجوکیشن ډپارټمنټ چې کوم دغه دی کنه برانچ دی نو په دې کې خو لکه زیات تر فوکس زمونږ په ټیچینګ میتھډز وی چې آیا ماشوم ته څنګه لکه نوې طریقې تدریس انټروډیوس شي چې هغه ډېر ښه زده کړه وکړي جی هغه کې چینج راشي انوویشنز پکې راشي او مطلب هغه مارکس ښه شي اکیډمیک پرفارمنس ښه شي یا ورته موږ وایو چې د هغه اچیومنټ چې کوم دی یا سکورس چې کوم دی چې ډیولپ شي شاروخ بچا صاحب چې کله د شوبز او دې سره دا ریلیټډ دا کم شیونه چې دي دا چې تاسو ما کوم په اول سر کې ډسکس کړ تاسو سره په دې باندې ولې نشي کېدی ریسرچ جی ډیفینیټلی دا شیونه په لکه ګوره دا داسې وینډوز دي ایونیوز دي چې دې کې ریئلی د تاسو ډېر گنجائش شته او دا ریسرچ کیږي دې لپاره چې یو شي کې د مزید بهتري راشي کولې تجاویز دی راشي او پریویلینګ سچویشنز دی وکړي شي چې څه کیږي لګیا دي او څه پکار دي جی نو دا ډېر یو ښه خبره تاسو کا زموږ توجه دې په راوسته نو موږ سره چې کوم لکه داسې ملګري چې هغه لکه دې کې څه تاسو یا دغه کول نو یقینا موږ به ورته دا ریکمند کوو که تاسو په دې ایریا کې دغه کې ګوره
تاسو ته وایي چې ماشوم په غواړي چې زما په دې ټیچر کې دی جدت راشي هغه دی یو پیسې انداز کې ماته ټیچینګ نه کوي لکه اکټیو دی او تاسو ته خپل هغه ټیچر زیات چې کوم اکټیو او تاسو بیسټ ټیچر یې زما په خیال بالکل جی داسې ده نو داسې دغه کې چې وسیله انوویشن سره یو ټیچر راشي نو ډیفینیټلی ماشوم سیدا هغه خوشحالي کې او هغه په ټیچینګ کې یا دغه په کلاس کې ډېر دلچسپي لري نو که داسې شیونه ډېر معذرت سره غواړم چې دا شوبیز به مونږ یو لنډ غوندې دغه نه هلو که نه دا یو براډ ټرمینالوجي مونږ وایو نو دې کې خو بله زه تاسو ته وایم چې لکه بله ریسرچز ما سره شته په نظر کې زه سټډي کوم او وینم ګورم تاسو ته هم وایم تاسو ته دوم لږ دې خبره اولم امید تاسو او دا مینوال چې کوم زموږ اورېدونکي دي دی به هم په دې کې دلچسپي ولري ګوره جي په پرایمري لیول باندې ماشومانو ته موږ د نرسري رایم یا تاسو چې ورته وایي ټوینکل ټوینکل لیټر سټار یا ایون دا ټیبل پهاړې به چې مونږ په خوا په هغه انداز کې وي چې 1 دونه 2 2 دونه 4 بالکل اوس پورې مونږ ته یاد دي بالکل ولې چې دې کې هغه ریپیټډ ریډینګ دی هغه سنگینګ دی نو څنګه هغه جاز والا دغه بچو پښتو کې زمونږ دویم دریم کې راغی وایي جهاز او داسې کنه منګه چې واړو ډاکټر صاحب بخښنې سره ستاسو شاګردان یو منګه خو موږ 1 2 جګړه وا 3 ورته ولاړو 4 په منډه لاړو 5 ته خبر کو چې برابر کومګه دا 1 2 3 4 5 په دې انداز کې ذکر دي بل هغه کې یو ډاکټر صاحب د معاشره د سکردارونو نشاندهیم په غیر محسوس طریقه کې د چې او څه خلک په جګړه کوي څوک په صلح کوي څوک خوشحالي کوي څوک خلاصې کوي ایگزیکټ دغه خبره ده کنه ګوره جی زه خو تاسو ته وایم چې لکه په مینا هغه ماشوم ارچا په کور کې به په پلار په مخ کې په مور په مخ کې به وي هغه سنگینګ انداز کې به وي دا تاسو خبره دی ځای ایجوکیشن او آرټ دواړه ملاو شوي دی یو نوې د زده کړې یو ښایسته انداز تخلیق کړی دی یقینا نو داسې دی کې اوس نورم لکه دا تاسو ته ریپیټډ ریډینګ یا دا کوم چې نرسري رایمز خبره وکړه جی زه تاسو ته وایم لکه زه خپله یو چونکې د انګلیش یو سبق و د make the mighty oceans and the pleasant end little drop of water little grain of sand دا یو سبق دی چې یو کتره اوبه راځي د شپږم انګلیش کې دی نو ما یو ځل کلاس ولګېدو د شپږم کلاس ته زه لاړم نو ما یاره دا how to teach it with an innovative method کنه زه ګورم چې یاره دا د نوي انداز کې څنګه ټیچ کوم نو ما دا دغه په ګوګل کې ولیدو نو اومې لیکل چې یاره دا به څنګه ټیچ کوو نو ما ته د مختلف د انډیا د پاکستان سنګرز رالو ماشومان د سکول رالو او هغه ویډیوز جوړ کړي وه د لپې کې یو ساس کې اوبه راځي هغې نه بیا بوټی خیږي هغه بوټی لویږي لکه او سنګینګ به مو سره نو ما په کلاس کې چې هغه دغه وکړو او مک انداز مې اپناو کو هغه ویډیوز مې ماشومانو ته وښیله نو هغه ماشومانو ما ته سر تاسو انګلیش ولې نه ټیچ کوئ ښه جي ولې چې هغې کې څه رنګیني راله څه خوند پکې رالو یا میوزیکل انسټرومنټ یا څه چې ورته وایي تاسو هغه نو دې باندې خو څوک مطلب خفه کېږي نه چې زما ماشوم دی ولې په دې انداز کې ریډینګ وکړي یا د مطلب په دې انداز کې دغه وکړي دې سره خو چې لکه ټول مکتب فکر په دې باندې لکه متفقي که نه جی بالکل چې داسې لکه ښه انداز کې ماشومان د سړی دغه کې چې هغوی ته اپنایت احساس وي ایدم اوپن انداز کې د ایم خپل اظهار کولی شي ډاکټر صاحب د خبرو دوران کې تاسو یو خبره وکړه کنټنټ رائټینګ دا خو د شوبز د پارم انتهایی لازمی یو لفظ دی او په دې باندې زما په خیال چې ټوله اډاڼه یا بنیاد دا دی په موجوده ایجوکیشن سیستم کې تاسو څه ګڼئ چې د دې د پاره څه خاص تربیت شته څه خاص زده کړې شته دی که نشته بیا د کنټنټ رایټینګ په شوبز باندې څومره اثرات دی وخت سره موږ ګورو هم چې کوم کریټرز وو هغه وخت سره رو هغه شان لکه موږ سره زاړه نومونه ډېر پاتې دي موږ چې د ډرامې خبره کوو اعظم صاحب دی الله وبخي هغه یادو همدرد صاحب ستاسو د نوخار علاقې هغه یاد کو بشر صاحب دی الله لري موږ تیرو پروګرامونو کې هغوی سره خبرې هم کړې وي یا برق صاحب خو دغه یو څو نومونه دي په موجوده دور کې موږ سره هغه شان خلک رانلل د دې کمیدو وجه څه ده او دا څنګه تازه کیدی شي یا دغه خلک څنګه پیدا کولی شو دا خو ډېر یو پلن لمن لري بهرحال د ډراما دا رایټینګ دی کنټنټ رایټینګ دی یاد زمونږ دا سیمه چې کومه ده د نوخار مردان صوابۍ د پېښور دا ایریا یادوم جی بیا به زه خاص فوکس خپل ضلعې ته ورکم لږ
چې په دې کې کدا ډرامې رائټر دی کدا افسانې دی کدا کم سایډ هم دی نو هغه لومبني د پښتو رائټران چې دی په دې ځل کې دي کنه جی بالکل کاغه تاسو ته راحت داخلي د ټولو ناول خو به خوشحال خان خټک باباوالو چې آباد د پښتو ژبه یقینا ک پروفیسور عبدالرزاق صاحب مرحوم دی مطلب دا فضل الله جان برک دی د راحت داخلي سے لکه دا ټول چې کوم دي زموږ د سیمه د چې کوم تاسو ما د ادرس لور دی یاد کې پدې کې دا یو ډیره خیرازه او مطلب زرخیز مکه دا پدې کې رائټر کریټیویټي چې ورته موږ وایو کنه دا ال پیدا کیږي چې خلکو سازګار ماحولي امني خوشحالي او خلکو سره وخی جی نو په داسې حالاتو کې چې کله دا سیندونه شي غرونه شي شینکې شي او مطلب څنګه چې موږ چیلې شي یا شپېلې شي نو داسې حالاتو کې لکه دا هغه سچویشن دي چې په دې کې لکه سړی ډېر څه لیکل کولی شي او عام سړی زما غوندې عام سړی څنګه شاعر جوړېدی شي لکه مثال زه به در ووایم نو دې دپاره د کانټنټ رایټینګ دپاره د ډراما رایټینګ دپاره یا دا څه چې دي که نه دا بره تاسو سره موږ مخکې ذکر وکړو نو دې دپاره داسې ماحول او داسې خلک یقینا چې موږ نوی پیدا کولی شو خو په دې شکل کې چې ایت سازګار ماحول موږ ورکو چې د هغې هغه لږ لیکل موږ اپریشیټ کړو د هغې لږه وینا ګډه وډه وینا چې هغې ته موږ سپکو نه ګورو په خپلې هغه دغه وایي که نه نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نو مطلب زموږ دا کوم رایټرز چې دي چې دا موږ د دې ستاینه وکړو دې ته لږ پروجیکشن ورکړو نو نور خلک به هله مخکې راځي بېشک او که زمونږ ته دومره د لایبررۍ ته د تلو وخت موږ سره ني یا د قلم راغستو وخت موږ سره ني یا مطلب بار د حجرې او د کم جومات ناستې به چې زمونږ موږ سره ني نو موږ خو بیا رایټینګ او کانټنټ رایټینګ یا داسې انداز مطلب دا خو موږ دپاره بیا ډېره ګرانه شي که ګرانه به شي ډاکټر صاحب ستاسو د وخت راکولو ستاسو د دومره قیمتي خبرو ډیره زیاته شکریا دا کوم د ټولو اوریدونکو او کتونکو د طرف نه په اخره کې به یو غوښتنه دا کوم تاسو شاعریم کوئ لیکلم کوئ د خپل تخلیق شوي کلامونو نه شریک کوي را سره که ستاسو زړه مني اله زه فهم شهروم باچا صاحب چې دا کومې خبرې مونږ وکړي جی که دې کې مونږ نه څه داسې کمې زیاتې راغلي نو دا خو اول زما د علم کمې وګړئ دویمه خبره دا کومه چې لکه زما د ستاسو دا کوم خبرې چې دي دا به ډېر درانه او ستر پوهان او پروفیسرز به اوري نو زما به ګډوډ شاعري یا هغه به هغه خوند ونه کړي خو به هر حال زه د پښتو ادب سره ډېره مینه لرم خوښ مې لیکل خپله هم کومه هغه شان معیاري مې خو هسې یم چې کم از کم زه د خپلې ژبې سره د مینې هغه اظهار پکې وکړم او دغه شان یې لیکل خوښوم هم صحیح زه خو د ساینس سټوډنټ وم او پښتو لټریچر ما خپله خوښې سره به لکه دغه کو او اوس هم مختلف مشاعرو ته هم داسې لاړ شم تاسو وینئ ګورئ ګډون هم پکې وکړم او به هر حال انشاءالله بل ټایم به تاسو ته خپل کلام هم انشاءالله خو دا خبره چې کوم دا ایشو چې تاسو نن کوم اوچت کړی دی دا یو ډېر حساس هم دی خو ضروري هم دی جی بالکل دا د شوبیز د لمن مونږ له څه ډېره لنډه نه ده د ټولو ډېره نن زما دا خبره خوښه شوه چې ستاسو خبره مونږ له د خپل ذهن دا سوچ چې دی دا فکر چې دی دا واسکول غواړي په دې موضوع په دې سره ریلیټډ شي او یاره دا دغه ځای محدود نه ده چې دا صرف سټیج او ډرامې یا فلم سره دی او کنه جی بس دغه غټه خبره ده او بل یو خبره کوم تاسو ته چې کله یو کس داسې تعلیم یافته نه دی هغه تاسو ته اکټینګ کوي یا ډایرکشن ورکوي ایون زه به دا وایم چې لکه انټرټینمنټ کانټنټ چې څومره دي د هغې پروډکشن هم کوي او چې هغه تعلیم یافته ني نو ظاهره خبره خو بس هسې هغه خانهپوري به کوي او چې داسې هر سړی د خپل معیار او خپل لیول مطابق په کار کوي زبردست بالکل داسې دی جی بالکل نو دې کې لکه که ایډیټینګ دی که پروډکشن که ډایرکشن تاسو ته ما دا ویجوال افیکټس ویل ایون ساوند افیکټ زما ریسرچ په د ویژوالایزیشن او په د سپیشل ابیلیټیز باندې نو ځکه زه وایم چې دا شیونه خلک ګوري ویني که نه دې ته چې لکه کمپیټنټ خلک راشي که نه نو د هغې معیار به هم اوچت وي
ورته زه یو بخښنه غواړم، پته نه چې ما ته دې وخت کې دا خبره کول پکار دی یا نه. اوس خو نشم ویلی، خو لږه موده مخکې به داسې ټرینډ و چې خلکو پاکستاني فلمز یا ډرامې داسې لکه نه کتې که نه منئ دا خبره، او د غیر ملکي دغه به یې ډېر کته. هغې وجه دا وه چې زمونږ سټینډرډ هغه شان شاید نو. نو دې کې که مونږ لکه کوالیفاید خلک، کامپیټنټ خلک، انوویټیو مایند والا خلک لږ راشي، نو زه یم چې دا شی به لږ سټینډرډ اوچت شي، او مطلب تعلیم دغه به هم په دې کې زموږ اوچت شي. دا خبره زه کول غواړم. جی ډاکټر صاحب ستاسو आवाज غیب شو، زما आवाज درځي چې تاسو؟ جی بالکل راغی. جی بخښنه ډاکټر صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه کوو، الله مو آباد او خوشحاله راو. ان شاء الله زمونږ به دغه خواست وي تاسو ته چې را روان وختونو کې بیا هم ستاسو د رهنمایي، ستاسو د لارښودنې موږ ته ضرورت وي، او زمونږ یقین دی ان شاء الله ستاسو مرسته او شفقت په زمونږ ملګري. ډیره مننه تاسو د پوره ټیم دومره مننه کوم چې یقینا زما غوندې یو ادنا شخصیت تاسو دومره پروجیکشن ورکوئ او خلکو ته یې ښایي. زه به د خلکو ډېر مننه وکړم که زما اصلاح مو کړي، که داسې په غلط خبرې باندې شي بخښنه غواړم، او تاسو ته الله نورم ترقي درکړي. د ستاسو چې کوم دا سوچ دی د زموږ معاشرې لپاره، هغه د الله پاک نورم اوچت کړي او تاسو ته الله ترقي درکړي. ډېره مننه جی، ډېره مننه سر، تھینک یو سو مچ، جزاک الله. جی کتونکو او اوریدونکو زمونږ ډیر محترم پروفیسر ډاکټر نور محمد خټک صاحب زمونږ سره، او وخت زمونږ د پروګرام چې دی نو سر ته رسي. ان شاء الله را روان پروګرام کې به بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. پروګرام کې زمونږ پروډوسر اظهار محمود، او پروګرام سونو سینماسکوپ، زه هم ستاسو قربا شاهروم امان. او خبرې مونږ په څه وکړې چې د علم او د فن خپله کې سنگم چې دی دا څه دی. او السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر جی. څنګه چلې ښه تاسو؟ شکر دی جی. څوک خبرې کوي را سره؟ زه یاسر خبرې کوم د کوارټ روډ سکیم چوک. یاسر صاحب ستړی مشه، کوارټ روډ نه په خیر علي روره. خیر دی الله مشه سر جی. مونږ د ریډیو نه ډیر زکړه کوو. ډاکټر صاحب خبرو کې کومه خبره واورید او خوخه شوړه ته دی پریوته؟ نو سر جی دا چې کار نه دی، زه کوم کنه چې د دې ټولو خبرې مطلب دا دی چې ډیره زبردست او ډیره ښه وي. جی. او بل خبره زه یو دا ریکوست کوم ته کوم چې ایجوکیشن باره کې سر جی دی کوارټ روډ باندې کوم هاي سرکاري سکول نه دي کنه. جی. نو زموږ خپل یو ماشومه د سره او د ایجوکیشن والا مشر ته دا درخواست کوم چې ډیری دغه کې دا چې د کلاسونو کتابونه کمې کوي سر. جی. نو هغه ورته سر لګ دا چې فوري تور باندې خیر دی دغه کې ټول ماشومانو کې بالکل تاسو غږ به ورسي. زمونږ پروګرام د شوبیز او ایجوکیشن باندې نن مونږ دواړه د علم او د فن په سنگم ستاسو خبره زمونږ پروډوسر صاحب نوٹ کړو چې چرته هم داسې متعلقه څوک شخصیت راځي ان شاء الله ستاسو خبره هم د ریکارډ مونږ به کوشش کوو د خپل مشرانو په اجازه ان شاء الله. ډیره مننه، خوشاله راته. ډیره مننه سر، ډیره مهرباني جی. خجی محترم اوریدونکو پروګرام سونو سینماسکوپ، زه ستاسو قربا شاهروم امان. ان شاء الله دعا کوه، دعا بغواړم که ژوند باقی وي بیا به وشي دیدنونه را روان پروګرام کې بیا تاسو سره ملاقات کوو. تر هغه دمه خپل قربا شاهروم امان لور کې اجازت د لوی الله پامان.